الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو د یو ملګر سوال کوي څه صدقه فطر یعنی سرسایی کې یو غریب یا مسکین ته خوراک او اسکاک ولا اشیاء یا کپڑے وغیرہ دا ورکول شي او کنه. آیا دې سره صدقه فطر یعنی سرسیا هغه ادا کیږي او کنه؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو کله یو سړی صاحب نصاب وي یا صاحب نصاب نه وي خو لیکن هغه سره ضرورت اصلیه او نه سوا دومره اشیاء ورسره وي چې هغوی قیمت 52 طلوع چندی قیمت برابر جوړیږي، نو داسې کس به یو غریب یا مسکین ته په کم 2 کیلو غنم یا 3.5 کیلو اوربشې یا 3.5 کیلو کجوري یا 3.5 کیلو مویزه دغه اشیاء به ورکوي، یا دغه اشیاء قیمت به هغه یو غریب یا مسکین ته ورکوي. او سوال کې چا دغه پوښتنه کړې ده چې صدقه فطر یعنی سرسایی کې یو غریب یا مسکین ته خوراک او اسکاک ولا اشیاء یا کپڑے وغیرہ دا ورکول څنګه دي؟ آیا دې سره صدقه فطر یعنی سرسیا هغه ادا کیږي او کنه؟ محترمه، بالکل خوراک او اسکاک ولا اشیاء یا کپڑے وغیرہ دا په صدقه فطر یعنی سرسایی کې یو غریب یا مسکین ته بالکل ورکولی شي، خو لیکن کوم شی ته چاته ورکوي که هغه خوراک او اسکاک ولا اشیاء وي یا کپڑے وغیرہ وي، نو دا به صدقه فطر کوم مقدار ده هغه قیمت برابر به دغه شی خامخا وي. یعنی په کم 2 کیلو غنمو کوم قیمت ته هغه قیمت برابر به دغه اشیاء خامخا وي، یا به 3.5 کیلو کجورو کوم قیمت ته هغه قیمت برابر به وي، یا به دغه شی 3.5 کیلو مویزو کوم قیمت ته هغه قیمت برابر به دغه شی خامخا وي، یا به 3.5 کیلو اوربشو کوم قیمت ته هغه قیمت برابر به دغه شی خامخا وي. څه کوم شی ته چاته صدقه فطر یعنی سرسایی کې ورکوي، نو دې طریقې سره چا یو غریب ته یا مسکین ته خوراک او اسکاک ولا اشیاء یا کپڑے وغیرہ ورکړلې، نو دې طریقې سره صدقه فطر یعنی سرسیا هغه ادا کیږي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.